السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی مینوالو سمیع الله مستغفر یم او دا ټیم موجود یو په صاحبات بازار کې. مینوالو څنګه تاسو ته پته را چې په دې خوږ وطن باندې کومه کرونا وبا دغه آفت راغلی، تعلیمي نظام، مساجد او مدارس بند دي، دغه شان په کاروبار باندې هم ډېر غټ اثر پرېوتی دی. نو موجود یو په صاحبات بازار کې. دلته به د صاحبات د بازار د دکاندارانو سره د هغوی د کاروبار په هکله باندې خبرې کوو. نو چېرته ځئ موږ سره اوسئ او دا ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ. جی مینوالو دا وخت موجود یو صاحبات بازار کې د بجلی والا یو دکاندار سره. نو دنه معلومات کوو چې دیو په کاروبار باندې د کرونا وجې څومره اثر پرېوتی دی. جی ستاسو نوم سره د کوم کلي تعلق ساتئ؟ زما نوم محسن علي دی، د جوغابن سره تعلق ساتم او تاسو لاول ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ موږ له موقع راکړه د کومه وبا چې راغله د دې په باره کې د تپوسونو. مننه مهرباني. دا راته ووایئ دا کومه وبا چې راغله نو په نور کاروبار باندې هم ډېر اثر پرېوتی دی. نو ستاسو بجلی کار کوئ، نو ستاسو په کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی؟ آیا مخکینی سیل کېږي که نه؟ یاره مخکینی سیل خو په دې نه کېږي، زموږ خو خصوصا د اوړي سیزن چې به و دا لکه سیزن و، نو کم وبا چې راغله د کرونا وایرس د دې په وجه سره لکه زموږ دغه ډېر خراب شوی دی. د مخکیني په حساب سره لکه 30% هم هغه شان دغه نه کېږي، کاروبار سیل نه کېږي. نو دا ډېره لکه د یو دغه خبره. دا راته ووایئ مطلب تاسو نوی مال راغواړئ، آیا نوی مال اوس د راتلو طریقه کېږي که نه؟ نه د نوي مال راتلو طریقه کېږي خو لکه لږ مشکل دی، د مخکیني په لحاظ سره ډېره مشکل دی. ښه جي لکه مطلب یو طرف ته لاکډاون دی، بل طرف ته کم ترانسپورټ هغه بند دی، نو په دې وجه باندې به ډېر مشکل سره راځي. ډېر مشکلات دي. بل خوا د پټرول ډیزل ارزان شوي دي، خو لکه د پمپونو یا لکه ترانسپورټ مسله دغه پکې راتلی شي که نه، نو هغوی پټرول هغه زوړ قیمت باندې خرڅوي، لکه او کریانامې چې کریانې چې څومره دي هغه هم هغه شان په زوړ سیسټم باندې کمې کړي نه دي، په دغه سره مشکلات دي. السلام علیکم. استاد قاری صاحب محترم نوم سره د کوم کلي تعلق ساتئ؟ جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی زموږ نوم دی عتیق الرحمن او د صاحب بابا سره تعلق ساتو. ښه جي دا کم کرونا وبا چې راغلی پرې خوږ وطن باندې ستاسو په کاروبار باندې سره څومره اثر پرېوتی دی؟ جی اثر خو ډېر پرېوتی دی، ځکه چې کاروبار د کرونا د وجې نه کارونه مارونه ټپ شوي بالکل بند وو. مخکې به چې زموږ کومه سیل کېده هغه سیل اوس نه کېږي، لکه بالکل ډېر غټ اثر پرېوتی دی. جی بس د هغې نه خو اوس ډېر دغه شوی دی، کمی راغلی دی. بایجان ستاسو نوم سره د کوم کلي سره د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زما نوم مصور د واړی سره تعلق ساتو. دا راته ووایئ دا کم کرونا وبا راغله پر وطن باندې، نو ستاسو په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی؟ زموږ په کاروبار غټ اثر پرېوتی دی. بل هم 200 روپۍ تاوان کړی، ګودام کې سودا پرته وه او هغه څخه شوه څو ورځې لاکډاون و. ښه جي تاسو مال له کوم ځای نه غواړئ؟ موږ د واړی نه مال راوړو، هلته مال موږ له ګران نه کېدل ته بیا خلک نن مال هم ګران نه وړی موږ او دغه اوس پروت دی خرڅېږي هم نه، خلک نشته بازار کې. جی ستاسو نوم سره د کوم کلي سره تعلق ساتئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم ښایسته منیر دی، زه د سلطان خیل درې سره تعلق ساتم. ښه جي دا راته ووایئ دا کم کرونا وبا چې پرې ملک باندې راغلې ده دغې نه ستاسو په کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی؟ دې دونه کاروبار اثر پرېوتی دی چې دا مخکې به زموږ سیل کېده هغه په روپۍ کې 4 انې زموږ هغه سیل هم نه کېږي، او د تقریبا د روژې نه یوه میاشت مخکې موږ کوم سوداګانې راوړلې، په دې روژه کې به موږ 4-5 ځله موږ سوداګانې راوړې او ماشاءالله ښه ټیټ سیل به هم کېده او ښه ښکلې مزدوري به هم کېده. د هغې نه را دې خوا موږ داسې شوي چې په خرچه پورې حیران شوي وو چې دی مخکې دا ده چې کوړمې داسې عادت شوي دي چې لکه هر قسم دغه به کور ته وړه او سبزیانې یا داسې فروټ وغیره، هغه د کاروبار د ختمېدو په وجه باندې داسې حال شوی دی چې اوس په کور کې یو قسم ساده نشو پخولی، ډېر زیات خراب شو د دې لاسه. ښه جي دا راته ووایئ دا لکه مطلب مخکې ستاسو کم ګاګ به و، ګاګ به هلته راته نو هغې به لکه مطلب په نغدو باندې کپړه اخېسته، اوس چې مطلب هغه راشي نو مونږ وګورو نو که بېروزګاري ده دیاړیان نشته نو هغې څه حساب کتاب وي، مطلب کپړه په نغدو وړو یا نسیا باندې؟ یاره جي د هغې متعلق خو به دا ووایم که نه چې زه د په قسمیت سره وایم چې کاروبار دومره خراب شوی دی، خلک دونه خراب شوي دي که نه، په نغدو به چې کومه سوداګانې کېدې هغه خو لا یو خوا ته پرېږده، خو په دې روژه کې یو کس راغی او زه راته په قسم سره خورم چې 2 ګزه کپړه زما نه په نسیا ویوړه،
ما ولا نه ویل که څو چېرې واده سودا کې ډېره سودا کې نو زه به درله سودا درکړم مثال خبره ته له 100,000 روپیو سودا وکړې نو که 15-20,000 روپۍ راکړې او دا 4-5,000 روپۍ بعد څه خبره نه ده که 10,000 څه نو 2 ګزه کپړه درله به نصیحت څنګه درکړم ما ته دې ځکه وژړل چې وایي ما ته ماشوم جاړي او د هغې چې دی اوس د اختر دی او د هغې د کپړو څه بندوبست نشي زما سره 2 ګزو کپړې پیسې نشته زه قسمیه سره یم دا یقیني خبره کوم چې 2 ګزه کپړه ما سړي ده په قرض ورکړل د 300 روپیو نو چې یو 300 روپۍ د سړي سره نه چې ماشوم له بیا اختر له جوړه وي نو غریبانان به کور کې خوري څنګه جی مینه والو دې وخت کې را سره د صاحبات کم ډرایوران صاحبان چې دغه را سره دي د هغوی د حکومت د مطالبه ده نو ګورو چې هغوی څه وایي جی ستاسو نوم سره د کم کلي ته رخصت دی زما نوم مقصود دی د صاحب آباد وي ښه جی ستاسو څه مطالبه ده زمونږ مطالبه دا ده جی چې د حکومت د تیل ارزان کړلي که نه نو تیل ارزانېدو سره مونږ خو د عوامو له په جګړه وروستي یو که عوام مونږ ته راوخیږي نو مونږ له کرایې مونږ ته وایي یاره تیل ارزان شوي دي تاسو زمونږ نه کرایه کموالې نو که مونږ د هغو سره لږ دغه وکړو کمې ترې والو خو چې بیا مونږ دکاندار له ورشو نو د دکاندار سره هغه سودا په هغه ریټ باندې ده یا وړه د 2,000 نه په 200 لګېدلي دغه شان د دې ګاډي کوم د سپیر پارټ چې کومه دي لکه موبلیل شو نور ټیر شو دا په ورځ په بره روان دي نو تیل په ښکته راله او نور هر څه په بره باندې روان دي لکه چیني هم په بره روان دي غوړي هم په بره باندې روان دي نو مطلب دا زموږ د حکومت نه دا دغه دی چې باید د دې تیلو سره سره لکه دوی وایي چې په دې تیلو باندې هر څه ارزانېږي لکه دنیا دا نظام چې کم دی دا په تیلو باندې وایي روان دی که نه که دې کې دا مشیندریانې دي که غټې غټې کمپنیانې دي که نه کارخانې دي نو واقع ده چې دا په تیلو باندې روانې دي خو د تیلو مونږ وایو چې په تیل خو ارزان شو نو په کار خو دا ده چې دا ارزان کړي که نه هر څه ارزان کړي که نه نو مونږ د حکومت ته دا دغه کوو چې باید زموږ سره دغه هیلپ وکړي یا خو بیخي دا تیل واپس ګران کړي نو مونږ به د خلکو سره جګړې نه کوو او یا که تیل ارزان شو نو تاسو داسې مهرباني وکړئ بھائی چې د دکاندارانو راشي د دکاندارانو لږ تپوس وکړي ځکه چې په دې باندې حکومت شته هغو تنخواګانې اخلي هغه دې راشي تپوس دې وکړو ایسي ته درخواست دې وشي هغه دې راشي تپوس دې وکړي په صاحب آباد کې دې تپوس وکړي په هر ځای کې دې تپوس وکړي چې بھائی هر څه لکه تیل ارزان شوي دي او نور تاسو ولې دا سوداګانې نه ارزانوئ السلام علیکم جی زما نصیب زاده نوم دی د دې جوابان جو اوسېدونکی یم مونږ هم د دې سره بس په دغې ډرایوینګ کې یو خو دا خبره ده وکړه چې لکه تیل ارزان شوي دي زموږ سره ټول عوام چې کومه دی هغه په جګړه باندې دی که چېرته موږ سورلی ویسو نو هغه एकदम دا خبره وکړي یاره استاد تاسو خو مخکې خیر دا وخت اوس موږ سره لږه ګزاره وکړئ نو موږ خو په ځه په دې کې ګزاره وکړو نو چې سیابات ته راشو کم میټیریل موږ وړو نو هغې کې زموږ سره څوک ګزاره خو نه کوي وړه چې کم دی مخکې و په 1600-1800 اوس په 2200 باندې دي نو د هغو خو هم تیل ارزان شوي دي د سویلر کم غټ ګاډي چې دي د هغو دپاره تیل نه دي ارزان شوي نو په کار دا و چې هغه وړه موږ ته ارزان میلاوي چیني غوړي داسې دا موږ ته ارزان میلاوي دی نو موږ به د عوامو سره ډېر دغه تعاون کولی که نه نو په دغې باندې نه کېږي بل سپیر پارټ چې کومه دي هغه ځان له ټیرونه یوه جوړه ټیر چې واخلي نو په 12,000 روپۍ یوه جوړه ټیرونه دي موبلیلو ته داسې وګوره نور سپیر پارټ دا ټول ګران دي که نه یوازې د تیلو خبره نه چې موږ عوامو ته وایو چې یو تیل ارزان شوي دي تاسو خیر دی موږ سره موږ به ستاسو سره ګزاره کوو نو دا خبره غلطه ده چې تیل ارزان حکومت دې زموږ سره داسې وکړي چې یاره دا نور کم سامان چې دا موږ ته ارزان کړي نو موږ د عوامو سره ډېر تعاون کوو جی مینه والو دا وخت په صاحبات بازار کې د المان ګیس سنټر چې کوم دی د هغې د نیک سره موجود نو معلومات به کوو چې د دې په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی آیا دې مال لا غواړي نو په هغې کې به دې ته څومره مشکلات دي جی بسم الله الرحمن الرحیم فرست اف آل زه به ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زما دې غریبۍ زګي ته راغلی او زموږ د هغه ول تاسو دغه پوس وکړو یاره جي زه به دا ووایم چې کافي اثر شوی دی لکه دا اوس کومه وبا چې راغله د کرونا نو زه به دا ووایم چې لکه زما یو ادنه فیلډ لکه کاروبار مې دی او مونږ کافي حد پورې متاثر کړو ځکه علاقه چې کومه ده پسمانده ده زموږ چې کومه پیسې بند شوي لکه کومه چې طبقه ده لکه د تنخوادار طبقه وه هغو هم باید لکه اوس دا مسله یاره جي وایي خرچې ډبلې شوي دي یا پیسې میلاو نه شوي بیا چې زموږ چې کومه ورسیز کومه پیسې چې به راتلي کومه خلک زموږ سوداګانې به وړي هغه ته تمه وه دغه 30-1 پیسې راتلې نو هغه هم غټ رکاوټ جوړ شوی دی پیسې دي لکه پساو شوي دي ډېرې زیات دي لکه کاروبار هم ډېر زیات ډسټرب شوی دی که فرض که موږ چې مونږ په ورځ کې لارۍ ایسته نو اوس په 3 ورځو کې وځي نو مشکلات ډېر زیات جی ستاسو نوم سره یو د کم کلي سره تعلق ساتئ جی السلام علیکم مونږ خو د بابو اوسېدونکي یو دا د نصیب زاده دکان دی دې کې مونږ کار مار کوو په تنخوا حساب باندې ښه جي دا راته ووایې که نه چې لکه مطلب ستا زوی ته ډېره وخوښو نو
د دې کرونا وجې نه په دې ګیسونو په کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی؟ یاره دا خو لکه د ورځې ریټ پته یې که نه، پرون 1100 نن 1150 دی، په پورته بره روان دی که نه. نو زمونږ نایک چې کومه خبره کوي هغه وایي چې د دې لاکډاون د دې وایرسو د مخکې زما خو اوس 2.5 میاشتې اوس وشوې، هغه وایي چې د دې نه مخکې په دې دوکان باندې ډېر زیات لکه رش و، د دې د وجې نه بې خامخا لکه اثرات دی. ښه چې دا راته وایي تاسو لکه مال راوړئ د ښکته نه وړئ نو لاکډاون دی، نو دا تاسو په څه طریقه راوړئ؟ مشکلات تاسو ډېرې که نه؟ یاره ډېر زیات، ځکه چې ګاډی تللی دی زمونږ کومه د دوکان لارۍ چې ده هغه تلله مخکې به په 2 ورځو کې را رسېده، اوس د هغې لکه نننۍ 3مه ورځ ده چې سبا به را رسي، نو 4 ورځو کې لارۍ را رسي. مینوالو تاسو خبرې واورېدې، نو یوازې په وړو وریجو باندې نه که مونږ ګورو هر طرف ته په هر کاروبار باندې ډېر بې انتها غټ اثر پرېوتی دی. جی مینوالو دا وخت صاحبات بازار کې د نیو انصاف هارډویر د دوکان کې موجود یو. امیر صاحب محترم دا راته ووایي دا کوم وبا چې راغله پرې پاکستان باندې ستاسو په کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی؟ آیا د ډېر اثر پرېوتی دی ډېر. ښه جي مخکې چې کم سیل کېده هغه اوس کېږي که نه؟ هغې 3 حصه هم نه کېږي او که نه کارونه مکمل بندې ولاړ دي. هغې خو وجه دا وایي چې مخکې لکه نو په بند ورځ باندې مونږ دوکان کوو، پولیس به ولاړو نه به پرېښودو، بیا د هغې نه وروسته 2 غنټې بعد بند کوو، 3 غنټې بعد بند کوو، په دې چل وو. هغې نه زمونږ ګاهک ټول داسې متاثر شو چې کارونه هم بند شو، زمونږ دوکان باندې مسله پرېوت، په ټول کاروبار اثر پرېوتی دی. یوازې زمونږ په دوکان نه دی، هم چې څومره بازار کې کاروبار کېږي په هر یو باندې دغه شان اثر پرېوتی دی. نو دا پته نه څه وجه ده اخر د خیر لکه مونږ په دې انتظار یو ماحول به ښه شي که نه، په ورځ په ورځ باندې ښه لکه دغه جوړېږي که نه. امیر صاحب څنګه تاسو دا که مطلب نوی مال راځي که نه هغه زوړ مال نو نوی مال نه میلاویږي، چې میلاویږي هم لږ لږ راځي که نه، ډېر نه راځي، مارکیټونه بند دي که نه. خبر هم دغه ده که ورشي هلته مونږ لکه کم ریډرانو کم سامان راوړو هغې له ورشي بس هغه چې مونږ مثلا ته ورته 50 روپو مال غواړو هغې مونږ ته 10 روپو نه میلاویږي، هغې مونږ ته دا وزر کوي چې بھائی کپنۍ نه مال بند دی، کپنۍ نه مال بند دی.